محترم سامعین و حضرات روم نباظرون و دوستانو التماس و غوښتنې دا پوره کولو په بنا باندې نننی بیان او څو روان کېدونکي بیانات دا امام ابو حنیفہ رحمه الله د مناقب او د هغه د شان او د هغه د علمیت او د تقوا او د هغه د ذات او د شخصیت او وضاحت متعلقه بیانات دي. دا ډېر وخت راهیسې بعضې دوستان مشافهتاً او د ټلیفون په ذریعه باندې بعضې ریکارډونه او کیسټونه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مناقبو غوښتي دي. موږ تاسې چې د کوم امام په مذهب باندې په فروعي مسایلو کې چې چا موږ ته یو بهترین خدمت کړی دی چې د قرآن کریم او د احادیثو د جوړو کویانو نه یې هغه اوبه راایستلي دي او په ښکلي جامونو کې جامونه راته ډک کړي دي او موږ تاسې په اسانۍ طریقې سره څکو او په هغې باندې عمل کوو. هغه تکالیف او مشقات او سختۍ فضان باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ایستلي. نو مخکې د دې نه چې د هغه نسب او د هغه اسم ګرامي او والد ګرامي او سلسله او بیا په احادیثو کې دغه ذات طرف ته اشارات او بیا دې چې د تابعینو نه د څومره صحابه کرامو سره د ملاقاتونه شوي دي او دا صحابی تابعی رؤیت تے کہ تابعی روایت تے. تابعی رؤیت مانا دا دے آغا تابعی چی آغا صحابہ کتلی لی خو حدیث تی روایت کری ندی او تابعی روایت آغا دی چی آغا دا صحابہ کرام سر ملاقاتم کری وی او بیائی دا آغا حدیثم نور خلق تنقل کری وی. نو بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ پدې باندې ټینګار کوي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی الرؤیت والروایت دی، یعنی دا صحابه کرامو ملاقات هم کړی دی او بیا ورسره د صحابه کرامو نه احادیث هم نقل کړي. نو چن هغه احادیث هم ذکر کوم چې کوم احادیث امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بذات د صحابو نه نقل کړي. نو مخکې د هغه د بیان نه د تقلید یو اسانه د امیانو د فهم په معنا چې امیان پې پوه شي ستاسو ذهن پې کولاوم چې کوم وهابیان او منکرین د تقلید هغوی د تقلید منکرین دي او تقلید نه مني. نو تاسو صرف د تقلید په معنا ځان پوه کوئ بیا یې ووضع المیزان اله العالمین دنیا ته یو بهترینه تله رالیږلې ده چې یوه تله د دکاندار ده چې ظلم او غیر ظلم پې بیلیږي او عدل غیر عدل پې بیلیږي او یوه تله د انسان په دې ډانچه کې په دماغو کې عقل. نو دا عقل یو بهترینه تله ده که سړی علم نه لري او د چا نه مسلې م اورېدلي نه وي خو انسان په دې خپل عقل باندې هم څه ډېر کارونه ځان ته ښه او ناښه بېلولی شي تر څو سړی د خبرې په کنه او په حقیقت پوه شي. تقلید معنا په پښتو کې په اسانه باندې کتابونو خدا لیکلي تسلیم و قول الغیر بلا دلیل د یو بل چا خبره بې چون چرا قبلول. ستاسو د امیانو په اصطلاح باندې تقلید څه ته وایي؟ د یو عالم چې ستا ورباندې عقیده برابره وي چې دی خارجي جاسوس نه دی، دی د قرآن کریم او د احادیثو مخالف سړی نه دی، ستا تقوا او پرهیزګاري پوره ده، دی چې مسله کې ډېر تحقیق ورکې کوي د ځان نه یې نه کوي چې کله ټول په ټوله اعتماد ستا د دغې ملا په دې ذات برابر شي چې عقیده یې ښکلې ده، عمل یې ښکلی دی، تقوا یې برابره ده، دا سړی ښه سړی دی، دی دا مسله د تحقیق په بنا باندې کوي. بیا چې هغه مولا کله د خولې نه خبره وباسي ته د دې مولا په دې خبره اعتماد وکړي چې دا صحیح خبره ده، دې ته تقلید ویلی شي.
دماغ ستاسو پہ کلو شو دا یو چا په ذات باندې دومره اعتماد کول چې د خپلې نه سره وباسي د شریعت خلاف خبره نه کوي، دا سمه خبره ده. اوس دغه بنیاد دا تقلید حقیقت دی. هر یو کس ناکس پرې خو ستاسو هم دماغ کولاویږي او د وهابیانو په دې دماغ کولاو دي چې هر سړی د قرآن کریم او د احادیثو نه مسله نشي راایستلی. د وهابیانو امیان هم نشي راایستلی او مون خلا په چیلنج وایو چې د وهابیانو هغه مولیان هم ته نشي راایستی. هغه هم زمونږ دا کتابونه د شپې ګوري او سبا ته بیا برید په خپل غواړي او بیا خلکو ته وایي دا مسله ده او دا مسله ده. چې د څلورو مذهبونو د علماو کتاب ونه ګوري، والله العظیم چې د دې زمانې مولا درته په قرآن کریم کې خپل هم کولاونه کې نشي کولاولی. دا د شپې د هغوی کتابونه ګوري، د شپې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهبیانو تفاسیر ګوري، د امام شافعي، د امام مالک، د امام احمد دا هغوی لیکلی شوي د ګوتو لیکل هغه چې کم چاپ شوي د شپې ګوري. ټول وګوري سبا ته خلکو ته وایي مذهب پکې چا راوړی، په دې خو زه هم پوهېږم. دغه ملا چې وایي مذهب پکې چا راوړی، د سره هم 2 کوټې کتابونه دا ډک پراته دي. دا چې کم کتابونه ورسره پراته دي دغه ټول مذهبیان، دا بې مذهبه خو نن را پیدا شو، دغه ټول مذهبیان دي. ته دغه کتابونه د ده نه لرې کړه او بیا درته ووایه زه مسلې پوښتنه کوم جواب ما ته راکړه، بیا نشي کولی. قرآن کریم لاس کې ورکړه، احادیث ورته پرېږده، خو دا نور کتابونه ترې پټ کړه، بیا نشي کولی، جواب نه لري. نو معزز په دې خو د هر چا دماغ کلو دی چې هر سړی قرآن کریم او احادیثو نه مسله نشي راایستی. تاسو ته زه قرآن کریم لاس کې در کوم او بیا تاسو ته وایم چې د قضا یو مسله پیچیده یا د میراث یو مسله در ورځم، نو تاسو کې اکثر د قرآن کریم په لفظ نه پوهېږئ، چې په لفظ یې کم پوهېږئ، لهجه مو ټوله غلطه ده، چې لهجه مو ورسره صحیح کړي، په معنا یې خبر نه یې، چې په معنا یې خبر یې نو د میراث پیچیده مسله به تاسو قرآن کریم نه څنګه روباسئ؟ نشئ رایستی. تاسو د دې زمانې طالبان هم نشي رایستی، دا مولیان هم نشي رایستی تېنه. نو دا ډېر جوړ بحرونه دي. قرآن کریم یو جوړ کوی دی، احادیث یو جوړ کوی دی. د دې جوړ کوی نه اوبرایستونکي چې کوم دي په دې امت کې مجتهدین دي. د مجتهد ته څه وایي؟ مستخرج. څه ورته وایي؟ مستخرجین. مجتهدین، مستخرجین. مستخرج ورته ولې وایي؟ یو پیچیده او سخته مسله د جوړ ځینه دی راوباسي په خپل علم باندې، چې د بل چا عقل هلته نه رسي، دی د خپل عقل کوز کې مسله راوباسي او خلکو ته یې اسانه کړي. نو که د وهابیانو امیان دي تا ته وایي تقلید شرک دی او دی خپل هم مقلد دی، ځکه دی چې کله مسله کوي پوښتنه ترې وکړه چا کړې ده؟ دا فلاني شیخ صاحب کړې ده. نو دی فلاني شیخ صاحب د څه شي نه کړې ده؟ وایي دلیل به لري که نه؟ هغه ولې به د قرآن او د حدیث خلاف کوي څه؟ خو دلیل به لري که نه؟ نو دا د شیخ خبره چې بې دلیله ومنله همدې ته تقلید وایي. تقلید څه ښکارې نه لري. تقلید وایم دې ته چې د یو ملا خبره او په ذات دومره اعتماد وکړي چې د هغه د خولې نه خبر روزي او ته پې عمل وکړي. نو دا څومره وهابیان چې دی دا د دې زمانې د خپلو مولیانو تقلید کوي لګیا. نو ته هم په تقلید ککړ دی او تم په تقلید اخته یې، خو فرق دا دی چې ته تقلید د چا کې؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې نن یې زه مناقب بیانوم چې هغه تابعي دی، دوی هم مني تابعي دی، موږ هم منو چې تابعي دی، او دې تقلید د دې زمانې د یو خرڅ شوي مولا کوي. دا نور په دنیا کې څوک هم نشته چې هغه تقلید نه خلاص وي. بیا دا په امیانو کې به څوک وي چې تقلید نه خلاص شي. امي خو قرآن او حدیث باندې خپله پوهېږي نه، نو چې نه پوهېږي دا خپل دین داره به څنګه روانوي ځان ته؟ نو د یو ملا به مني چې د ملا یې څنګه ومنل، همدا تقلید دی، دا د ملا مقلد شخص. نو د تقلید په معنا ما تاسو خبرولئ چې دا د یو عالم په ذات اعتماد کول دي او د هغه په مسله عمل کول، دغې ته تقلید ویلی شي. اوس انګریزانو په موږ کې لاسوهنې وکړې، چونکې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم احادیث چې دي موږ ته د مولیانو په واسطه راغلي. د هغه زبان دی عربي، قرآن کریم دی عربي، موږ او تاسو عجم یو. د عربۍ په اصطلاحاتو باندې او په اشاراتو هر څوک نه پوهېږي. نو دې مسله کې چې موږ د هغې په اصطلاح باندې پوه شو، موږ د تقلید ته ضرورت لرو.
نو پناح وکم من مقلدین یو دا سیبوی او دا خلیل او دا اخفش او دا امامان خبری منو فصرف وکم من مقلدین یو دویم مقلدین دی اغی چکم قواعد جوڑ کری دی دا قواعد تقلید کو فقرآت کم مقلدین یو دویم مقلدین دی منگا مقلدین یو گورا کاتبوینو دا سلور مذہب پکی چارا وستی تلن ورطبو ہے چھ دا 7 قراءات پکی چارا وستی دا طول قاریان چھ دوابیانو پا مدرسو کے وہ قرآت زوتائی 7 قراءات چورتویل کیگی دے قراءات تا متواتروی دریو تشاغوی لس قرآتو ندی زمون وہابیان پا 7 قراءات کے دان دیر تک لگنی ورطبو ہے چھ دا 7 قراءات دا وہ مذہب پا قرآن کریم لحجہ کی چارا استی دا طول تابعینم ندی رست زمن کے خلق و قاریان جوڑ کری دی اور طول اور پسی روانی بیا بدلوائی چنانو دا دمر خلق پا دیو مذہب ولی راون شو ورطوائی دا وہ قرآت دی قرآن کریم وہ قرآت دی او عرب و عجم کے دا موتا سر چکم قرآن کریم پروت دے پا دیو قرآت ولی خلق راون شوی دا یو قاری چی کم دے دا قاری نا صحابی دے او دا قاری نا پیغمبر دے چی دا کم قرآن کریم تاصل ولی دا کم لحجبانی چی تاصل ولی دا دا امام سبنم رستو زمان کیو قاری پا دی لحجبانی قول کڑے قوائد ورطا جوڑ کڑی دی او عرب و عجم دا حرمین امامان پا دی لحجوائی تین پا دی لحجوائی باقی قرآن کریم پا وہ لسان وہ لحجوبان دے عربی دے لیکن وہ قرآت دی تاسو دا قاری باسط کے سٹ ہو رہی مالکی یوم الدین ملکی یوم الدین دا لحجی چی بدلائی را بدلائی دا وہ قرآتو ندی طور او عرب و عجم طول پا دیو قرآت ولی را ونڈیگی ذکر را ونڈیگی چی تا قرآت پا نور قرآتونو ممتازو بہترو قواعد دا نحو دا عربی و دا سر دیر برابرو عرب و عجم پا دی را ونشو دا شان مذہبون سلور دی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مذہب دا فقاہت و دا علل و دا مناطن نڈکو او مسئلی طولی پداسی و بنیاد و چوکاٹ کے داخلی اصول و بنیاد لرلو نذکر اکثر خلق حنفیت چگو رہی باقی تقلید پا مسئلہ باندے طالب علمان و تکور سے مناظرہ کی ما 15 گھنٹے بیان کرے دی دیوینی میں گھنٹے کے ستونہ سلورو وغیرہ 15 کیسٹی پاگی بانشتا دبازی کلنو بیانات چکم دی سلورو کیسٹنو کی دی دانا مسئلہ تاسو تا پاگی کی واضح شوی دا چی آیا مذہب تا ضرورت چتا کنشتا دی زمان دا بیان چنن شروع کی گئی دا پسدد دا ثبوت تقلید کے نا دا یرزان تا موضوع دا پاگی تفسیری بیانات زمان شوی دی اس دا صرف دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ذات چی دا سوکو او دا سمرکو علمی لرلا او تابعین و صحابہ کرام و